بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. سورة المائدہ 109 نمبر آیت ہے. پدې 109 نمبر آیات کې دو سبقونه پراته دي. یو سبق پکې دا ده چې مخکې کوم احکام ذکر شو، د هغه احکامو د عملي کولو دپاره الله تعالی د آخرت خطرناک منظر ذکر کو چې داسې وخت به راشي په دې خلکو باندې چې پیغمبران چې لوی شان والا دي هغه به هم الله تعالی په قطار باندې ودروي، د هغې نه به تپوسونه کوي د دې امت په باره کې چې دې امت څنګه عمل کړی او تاسو چې کله لاړئ نو څه جواب یې درکړی. نو چې کله پیغمبران ولاړ د هغوی نه تپوسونه کېږي ستا متعلق، نو دې نه قیامت د هیبت معلومیږي او د انسانانو د اعمالو اهمیت یې معلومیږي. دویم سبق پکې دا دی چې دا مسله ته معلومیږي چې پیغمبران هم د غیب او علم نه لري. نو دو مسلې شوې، یو نفي د علم غیب شو د انبیاو نه چې انبیا د علم غیب نه لري، او دویم د قیامت هیبتناک منظر ذکر کیږي، تخفیف اخروی ذکر کیږي چې کم خلک په آسماني احکام او بشریت باندې عمل نه کوي نو بدی باندې یو داسې وخت روان ده چې د هغې ذکر په دې آیت کې وشي. اوس الله تعالی وایي یوم به هغه ورځ باندې یجمع الله الرسل چې الله تعالی راجمع کړي ټول پیغمبران، فیقولون ورته به وایي ماذا اجبتم، تاسو څه جواب درکړی شوی په وخت دعوت کې چې کله تاسو خلکو د آسماني دین او آسماني شریعت رساو دعوت هم ورکاو، خلکو تاسو څه جواب درکړی، یعنی کوم خلکو دا قبول کړی دی او کوم خلکو دا مسترد کړی دی هغه خلک راته وښایه. الله تعالی ته دا معلوم دي او د امت ټول اعمال ورته معلوم دي، د ټول امت نه به تپوس کېږي، خو انبیاو نه خصوصي تپوس کول دا د قیامت حالات ته اشاره ده چې قیامت حالات دومره خطرناک دي. د هر پیغمبر نه به بیل تپوس وشي، پیغمبران به جدا سب کې ولاړ دي، د هغوی نه به اول تپوس وشي او د هر پیغمبر نه بیا بیل د خپل امت مبارک تفسیري تپوسونه کېږي او دا تپوس به د کېږي چې ماذا اجبتم، تاسو ته څه جواب درکړی شوی په وخت د دعوت کې، په وخت دعوت تبلیغ کې. قالو دی به وایي لا علم لنا، اس علم نشته مونږ ته، انک یقینا انت العلام الغیوب، ته خبردار یې په غیب باندې، غیب ټول حالات ته معلوم دي، مونږ ته په دې باره کې علم نشته. دې ځای کې دا خبره مهمه ده چې پیغمبران نه کړه د امتونو په باره کې تپوس وشي نو دا پیغمبران باید په ادب سره جواب ورکړي چې موږ ته په دې باره کې علم نشته. که دې کې تاسو سوچ وکړئ نو کم وخت کې چې پیغمبران رالو دعوت یې چلاو د خپل وفاته پورې هغوی د حالات معلوم و چې پلان کې خبرې دعوت قبول کړی ده، پلان کې نه دی قبول کړی. د وفات نه وروسته واقع چې د امت حالاتو نه پیغمبران بیا نه دي خبره چې امتونو څه کړي دي، خو دې ځای کې به دوی مکمل انکار وکړي چې موږ د اسلام نه یو خبر، یعنی داسې نه وایي چې د خپل وفاته پورې راته څه پته شته دی او د وفات نه بعد بیخي نه یو خبر بیا. نو د لا علم لنا د وفات نه بعد چې کومه خبره ده هغې سره متعلق شو چې موږ ته د هغې نه وفات نه وروسته علم نشته دی، دې نه معلومه دا شوه چې د غیب علم موږ نه لرو، د وفات نه وروسته موږ ته هېڅ پته نه لګېدلې. خو چې کوم د ژوند خبره وه چې په کوم وخت کې دوی ژوندي وو د هغې نه پې وکړه چې د هغې ټایم کې نه یو خبر. نو د دې وجه دا ده علامه رازي رحمه الله بحر محیط کې نقل کړی دی. بحر محیط کې د امام رازي رحمه الله قول نقل شوی په دې ذکر کې چې د انسانانو علم په دنیا کې چې کوم دی نو دا یقیني نه دی بلکې دا ظني دی، یعنی یو سړی د بل سړي په حالاتو باندې یقیني نه پوهېږي چې سړی څنګه دی، څومره دیندار دی، څومره بد عمله دی، او یقیني علم د الله تعالی ته دی. په قیامت کې به په یقیني علم باندې فیصلې کېږي، بس ظني ګمانونو فیصلې نه کېږي. دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نحن نحکم بالظواهر، موږ ستاسو په ظاهر باندې فیصلې کوو چې دا ښه سړی دی دا بد سړی دی، او الله تعالی ستاسو په باطن او اسرارو باندې پوهېږي، الله تعالی ستاسو په باطن باندې فیصلې کوي چې باطن کې تاسو څنګه یې. په دې وجه باندې په امت کې به ډېر منافقان هم موجود دي، د اسلام غداران، د کفارو جاسوسان به هم موجود دي، او ظاهر باندې به ښایسته منځونه کې ښکلې شکلې به جوړې کړي، نو په ظاهر به ته مسلمان وي او ښه ګمانه پرې لري خو حقیقت یې ته نه پېژني. او ډېرې پرې به داسې سړی به ظاهري شکل به ټیک نه وي، ظاهري کردار به ښه نه معلومېږي. الله تعالی به په دې باندې رحم وکړي او په مرګ په ټیم کې به نږدې داسې کار به صادر شي او داسې هدایت پرې نصیب شي، جنت ته به لاړ شي.
نو د پیغمبرانو علم په دنیا کې چې کوم دی د انسانانو تمام انسانانو علم د بل په اعتبار سره د بل کسب متعلق دا ځواني دی د یقیني نه دی. په دې وجه باندې نبی عليه السلام دا هم هدایاتو کې ویل چې کله یو سړی دیندار نو تاسو به نه وایئ چې دا دیندار نیک سړی دی، تاسو به وایئ نحن نحسب من ګمان داسې کوو چې سړی ښه سړی دی، او من ګمان داسې کوو چې سړی ښه سړی بد سړی دی. یعنی یقیني فیصله تاسو نشئ کولی چې پلان کې جنتي دی او پلان کې جهنمي دی، فیصله هېڅوک هم نشي کولی. د دې وجه دا ده چې زموږ فیصلې په ظاهر باندې دي، باطني الله تعالی ته معلوم دی. نو د پیغمبرانو انکار د څه شي دی؟ د یقیني علم دی چې موږ ته خو ډېرو کسانو ویلو چې موږ اسلام قبول کړی دی، په شریعت باندې زموږ عمل دی، منځونه به موږ سره کول، خو موږ ته باطن پته نشته دی چې هغه دا کسان واقعي مؤمنانو که نه چارې ساس کړی او زموږ سفرو ته رانوتلي وو او بل چا دپاره یې کار کوو، د حکومت او د اقتدار په ارمان باندې راغلي وو، زموږ سره ملګري شوي وو، دا علم موږ ته نشته دی. نو دلته کې د یقیني علم نه پې وچ یقیني علم راته نشته دی، پاتې شو شکي ظني ظاهري، نو هغه خو خو د هغې نه اعتبار نشته دی. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، اوس ټولو پیغمبرانو نه به تپوس کېږي، نو به دې کې د خصوصا د عیسی علیه السلام نه به هم تپوس وشي. عیسی علیه السلام په بني اسرائیلو کې اخرنی پیغمبر دی. د عیسی علیه السلام نه وروسته بني اسرائیلو کې بل پیغمبر بیا رانغی. په دې ذکر کې به د عیسی علیه السلام متعلق به هم دا مسله واضح شي چې ده هم غیب او علم نه لرو، او دا مسله به په تفصیل سره ذکر شي. نو دې سره به واضح شي چې عیسایان چې کوم عیسی علیه السلام ته د خدایي نسبت کړی دی، په دې کې مکمل خطا دي. دې ځکه د عیسی علیه السلام ذکر دی، د عیسی علیه السلام ته الله تعالی کوم معجزې ورکړې وي، کوم احسانات یې پرې کړي، د هغې ذکر دی. او په دغه معجزاتو کې د معجزاتو نه وروسته عیسی علیه السلام حالات به ذکر کېږي چې عیسی علیه السلام قیامت کې الله تعالی ودرئ او تپوسونه دې کوي چې تا د خپل امت ته څه ویلي او د امت تاسو له څه جواب درکړی و چې موږ څه چل به کوو. عیسی علیه السلام دا پس منظر په تفسیر سره په هیبتي انداز باندې ذکر کړي، ځکه دا الله تعالی پیغمبر دی، لوی شان والا انسان دی، او په دې متعلق چې کله داسې دعوا راشي چې د عیسی علیه السلام موږ ته ویلي چې زما بندګي وکړي، دا د امت د دروغو دعوا ده په هغه باندې. نو عیسی علیه السلام باندې به کافي هیبت هم په دې ټیم کې راشي، او د هیبت سره چې عیسی علیه السلام کوم جواب ورکوي، کوم تاکیدي جواب ورکوي، او د دې انکار کوي چې دا خلک دروغ وایي، دا کار ما نه دی کړی، هغه تفسیري مضمون به هم ذکر شي. نو الله تعالی وایي اذ قال الله، په هغه وخت چې وبوي الله تعالی یا عیسی ای عیسی علیه السلام، د قیامت احوال قیامت کې به داسې کېږي. ابن مریم جزوې د مریم علیه السلام، اذکر نعمتي، یاد کړه نعمتونه زما علیک بتا باندې چې کوم احسانات بتا باندې ما کړي، هغه ذهن کې راواړوه. وعلى والدتک، او بستا په مور باندې چې ستا په مور سره ما کوم احسانات او کومې ښېګړې کړي دي، مخکې زه په زه د هغې ذکر تر شوی دی. اذ ایدتک بروح القدس، په هغه وخت چې ما ته مضبوط کړې په روح القدس په جبرائیل علیه السلام سره. جبرائیل علیه السلام استاد مرستې دپاره ستا سره مستقل ګرځېدو، ستا تایید به یې کوو، د دشمنانو نه به یې ساتلې. دا د الله تعالی لوی احسان و تا باندې. تکلم الناس فی المهد وکهلا، تا به خبرې کولې د خلکو سره په المهد په زانګو کې. دا مضمون هم ځای په ځای تېر شوی دی او وروسته په نورو ځایونو کې به هم راشي. عیسی علیه السلام چې کله پیدا شو په اولنۍ ورځ باندې، مریم علیه السلام ډېره خفه وه چې خلک ما باندې به کم قسم تهمتونه لګوي چې د کوم ځای نه پیدا شو، لکه څنګه چې یهودیانو دا الزام بیا ولګاو. نو مریم علیه السلام ډېره خفه وه او د ارمان یې کاو چې د عیسی علیه السلام د پیدایش نه مخکې زه وفات شوی وي او چې دا الزام په ما راغلی نه وي. نو الله تعالی مریم علیه السلام ته وښودل چې ته بالکل د خلکو سره خبرې مه کوه. عیسی علیه السلام به غېږ کې راواخله، خپل قوم ته لاړ شه، کله چې خلک راغونډ شي ستا نه تپوس کوي ته ماشوم د کوم ځای نه دی، نو ته به جواب ورکړې چې ما روژه نیوله، زه خبرې نه کوم. هغه وخت روژه دا وه چې خلکو به خبرې نه کولې. البته د دې ماشوم نه تپوس وکړې، خپله صفایي به تاسو ته په خپله بیان کړي چې زه د کوم ځای نه را پیدا شو. همدغه شان مریم علیه السلام عیسی علیه السلام ویوړ، خلک راغونډ شو، تپوسونه شروع کړي، ته خو ډېر دیندار نه کې ښځه وي او دا جرم دې څنګه کړلی، دا ماشوم د کوم ځای نه پیدا شوی دی. نو مریم علیه السلام عیسی علیه السلام طرف ته اشاره وکړه چې دې ماشوم نه تپوس وکړي، دا به ته قصه وکړي ما روژه نیوله زه خبرې نه کوم. خلکو ورته وویل چې دا تنکۍ ماشوم به خبرې څه وکړي، د دې پیدایش اولنۍ ورځ ده. عیسی علیه السلام د زانګو نه ورته بیان شروع کړو چې انی عبد الله، زه د الله بنده یم، آتانی الکتاب، الله تعالی ما ته کتاب را کړی دی، زه پیغمبر ګرځولی یم بني اسرائیلو ته. او تفسیري تقریر چې کوم دی عیسی علیه السلام په اولنۍ ورځ باندې د پیدایش په اولنۍ ورځ باندې وکړو. دا د عیسی علیه السلام معجزه او لوی احسان چې الله تعالی په عیسی علیه السلام د احساس د صلاحیت ورکړ چې په اولنۍ ورځ باندې دومره تفصیلي بیان یې وکړو. فی المهد په زانګو کې وکهلا په بوډاوالي کې،
کهولت بډاوالی ته ویل کېږي. دې ځکه کې یوه خبره دا ده چې عیسی علیه السلام دویم احسان او معجزه دا ذکر چې بډاتوب کې به خبرې کوي. نو په ظاهر باندې په دې باندې د ملحدین یو اعتراض دی، د اسلام دشمن خلکو په دې باندې اعتراض دا دی چې ټیک شو په ماشوموالي کې خبرې کول دا خو یو کمال شو، خو بډاتوب کې ټول خلک خبرې کوي دا خو هیڅ کمال نه دی. نو په دې ځکه کې هغوی په دې کې خطا شوي دي، اصل کې د دوی په دې خپل سوچ کې خطا دي. عیسی علیه السلام الله تعالی دوه کمالات ورکړي، په زانګو کې خبرې وکړي په اوله ورځ باندې، بیا بډاتوب کې به خبرې کوي. بډاتوب کې خبرې کولو کې دې ټکي ته اشاره ده چې عیسی علیه السلام بر اسمان نه بیا راکوزیږي، پرې دنیا باندې به ژوند تېروي، دا به بوډا کېږي او د هغې نه بعد به دنیا نه ځي. نو په دې ټکي مضمون ته اشاره ده. ځکه عیسی علیه السلام چې کله اسمانونو ته خوت نو د عیسی علیه السلام عمر تقریبا تاریخونو 35 کال ذکر کړی دی چې 35 کال عمر کې د اسمانونو ته تللی دی. 35 کال عمر کې انسان مکمل ځوان دا بوډا نه وي. الله تعالی دا په بډاتوب کې به د خلکو سره خبرې کوي. نو دې مضمون ته اشاره شوه چې همدغه عیسی علیه السلام به د اسمان نه بیا راکوزیږي، پرې دنیا باندې به حکومت کوي. تقریبا په دې باره کې د عیسی علیه السلام راکوزېدل، هغې دوباره حکومت کول، په دې کې متواتر روایت چې کوم دي نو 100 پورې روایت شته دی، کوم چې شاه نرشاه کشمیر رحمه الله په دې باندې یو مستقل کتاب لیکلی دی. نو عیسی علیه السلام به د اسمان نه راکوزیږي، دا اجماعي د امت په دې باندې اجماع ده. د دې نه منکرین چې کوم خلک یې نه مني هغه کافران دي، د اسلام نه بهر دي. نو ګویا چې د عیسی علیه السلام راکوزېدلو ته په دې وکهلن کې اشاره ده، دا ځان له معجزه ده. دومره کلونه بعد د اسمان نه راکوزېدل، په دنیا باندې دوباره حکومت کول، بیا بوډا کېدل، وفات کېدل، دا ځان له معجزه ده، ځان له کمال دی. نو دا اعتراض ځګنې نه شو. وإذ علمتک الکتاب، په هغه وخت چې ما تعلیم درکو تا ته د کتاب. د کتاب نه مراد دې ذکر کې اکثر علما رائے ده چې قرآن ته مراد دی، ځکه عیسی علیه السلام دنیا ته راځي، قرآن تعلیم به حاصلوي، حدیث به زده کوي، د هغې نه بعد به دا یو لوی عالم جوړیږي، د دې شریعت به لوی عالم وي، به انجیل باندې به دته فیصلې نه وي، قرآن او حدیث باندې به ژوند تېروي او د دنیا نه بیا رخصتېږي. نو په دې وجه باندې د کتاب نه مراد قرآن دی، د قرآن تعلیم به الله ورکوي چې کله د اسمان نه راکوز شي. والحکمت، او د پوهې د حکمت نه مراد حدیث دی، حدیث او علم به هم دا لري. والتورات، تورات هم، والانجیل، او انجیل هم به ټول باندې به پوهېږي. او دې ځکه کې د اسلام دشمن عناصر یو اعتراض شته په دې ځکه کې چې عیسی علیه السلام د اسمان نه راکوز شي، قرآن او حدیث زده کړي، تورات او انجیل ورته هم معلوم دی. نو په دې ټیم کې به دا په کوم مسلک باندې دا سوال شو. نو دا یاد لرئ چې عیسی علیه السلام چې د اسمان نه راکوز شي دا به تور د یو امتي باندې وي، د پیغمبر په حیثیت باندې به نه وي، دا به د یو امتي په حیثیت باندې شي. او دا د عیسی علیه السلام دعا الله قبوله کړې ده. اوس مسلکونو ته راشه چې په کوم اجتهادي مسایلو کې به د چا اوري. نو ګوره په اجتهادي مسایلو کې د چا اورېدل دا د هغه سړي کار دی، د هغه سړي مجبوري ده چې په خپله باندې مجتهد نه وي، اجتهاد نشي کولی، په اجتهادي اصولو باندې نه پوهېږي، نو هغه مجبوره ده چې د یو مجتهد خبره واوري. مجتهد خبره چې دی اوري نو په دې کې اجتهادي مسایلو کې مخکې موږ بحث کړی دی. یوه مسله دا ده چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مسائل دا د څلوېښتو مجتهدینو اجماعي مسایل دي، یعنې ډېر خواربي شوي ده. دویم د دنیا سني حضرات تقریبا 3 امت د احناف دي، او یوه حصه چې دا په دې نورو کې تقسیم دي، باقي ګروپونو کې تقسیم شوي دي. اوس عیسی علیه السلام چې راکوزېږي، عیسی علیه السلام په خپله باندې د یو مجتهد حیثیت په لري. کم مسائل چې قرآن او حدیثو کې صراحتا نشته دي، نو عیسی علیه السلام په دې کې بخپله باندې اجتهاد کوي، هغه اجتهادي اصول باندې پوهېږي. دا به د یو مجتهد په حیثیت باندې ژوند تېروي، دا به د یو مجتهد تابع هم نه وي، دا به نه اهل حدیثي، نه به بلي، دا به بخپله باندې مستقل مجتهدي. نو دغه سوال په دې ځای باندې حل شو، ختم شو. مجتهد له د بل مجتهد خبره اورېدل دا ضروري نه دي. زموږ مجبوري ځکه موږ مجتهدین نه یو، موږ مجتهدین جوړېدلی نه شو. خو عیسی علیه السلام لوی هستي دغه په خپله باندې مجتهد دی. نو دغه سوال په دې ځای باندې ختم شو. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، په هغه وخت چې تا به جوړول د خټې نه شکل د مارغو، دا د عیسی علیه السلام معجزات دي. په هغه وخت چې تا جوړول د خټې نه شکل د مارغو، بإذن زما په حکم باندې، فتنفخ تا به پکې وکړه فیها په دې کې فتکون دا به شو طیرا مارغو، بإذن زما په حکم باندې. بإذن دا تاکید د پاره دو پیر راغی، مخکې په دې یو جمله کې دو پیر ذکر شو. دې کې د دې تاکید نه مراد دا رد په عیسایانو باندې. عیسایانو اعتراض دا کاو، د توحید په عقیده باندې اعتراض دا و چې تاسو وایئ چې عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی نه دی، د خدایي صفتونه پکې نشته دی، حالانکه هغه خالق او مرغۍ به پیدا کولی.
نو چې مرغۍ پیدا کول د خدایي صفت دی. نو دې ځکه کې داغه جواب په تفصیلی تاکیدی انداز باندې وشو چې د بده خټه نه مارغه جوړ کو کړي به چې جوړاون الله به ته جوړې کړماله به جوړ کو چې الله ته نو ویلي به اذن په خشتره نو دا نه جوړاو بیا به داغه نه بعد پوکې کاو نه پوکې وکړه کاو به اذن چې کله به الله ول چې پوکې وکړ نو دا به یکونه خانو دا مارغه شو فتكون طيرا دا بش مارغه باذن الله تعالی زما په حکم باندې یعنی ما امر وکړ چې داري مارغه شي نو مارغه بش بیا به والبت د چې کوم مرغان ساس کړي دي نو غوا او الوتلی دي نو د کم زیبر به نظر کار کوم نو دومره بدیل وت د نظر نه بچ کله نظر نه پناشو دا پرې وت او به ولیدو بیا به مارغه نو اکثر علماء لیکلي دي بهر حال باندې نو د خټ نه مارغه جوړېدل په هوا کې الوتل او بیا غورځېدل د الله تعالی په امر باندې چې کله الله تعالی په امر باندې شو نو بده کې د خالقیت هیڅ سوال پیدا نشو هیڅ گنجائش پکې پیدا نشو وتبرئ الاكمه والابرص تبر غول مرزادی راندو اکمه اکست ویل کېږي چې پیدایشي نظر نه اعما اغړون ته ویل کېږي چې اول روغي رو سړون شي انو کم چې اعما د رو سړون شي وي نو د علاج ممکن علاج کې دي کم چې پیدایشي روندي مرزادی د علاج بالکل ممکن نه وسه علاج ممکن نه په دنیا کې علاج نه کیږي د عیسی علی السلام په زمانہ کې د طب ډیر زیات چرچا و ډیر غټي مقابله پکې روانې وي عیسی علی السلام په علم طب کې هم ندوی سره مقابله وکړه او خپل معجزه پیش کړل هغه بیماران چې کم مرزادی راندو داغه علاج شروع او دغه شم برګي والا کم د برګي کې قسمونه دي یو هغه برګي د علاج کیږي معمولی ټکی بدن باندې راشي یو هغه د بدن مکمل سپینیږي خطرناک برګي دی نو دغه مکمل چې بدن سپینیږي د علاج نشته په دنیا کې نو عیسی علیه السلام به د خطرناک برګي والا علاج هم کاو د دې لپاره چې په علم طب کې د حکیمانو سره مقابله وشي او معجزه پیش خدا کارونه بسنګ کېدل الله تعالی وي باذن زما په حکم باندې د خالقیت او د خدایتوب صفاتونه پکې نو وایز تخرج الموتى باذن په هغه وخت چې بتاره ژوند کول مړی باذن زما په حکم باندې دا مضمون مخکې تر شوی د عیسی علیه السلام په وینا باندې څومره مړي ژوند شوی دي او بیا څومره فائدې لري دا باز مخکې تر شوی دي وایز کفبت بني اسرائیل هغه وخت چې کافی شم د بني اسرائیل په مقابله کې ان کستا د پاره یا وایز کفبت هغه وخت چې ما بن کړو بني اسرائیل ان کستانا یعنی هغه وخت چې تصاد قتل لپاره منسوبې جوړ کړلې مستانه بن کړل یعنی ته قتل نکړي ته د مرګ نه بچ اذ جئتهم باغ وقت چې ترى لدویتا بالبينات بواضح دلائل سرا فقال الذين نول اكسانو كفروا كافران دي منهم ددوینا ان هذا الا سحر مبين چې نه دا مگر جادو ښکارا جادوګری درته وای دا غینه بعدي صدقه تل منسوبې کولی الله تعالی و عزت ساده پر کافی شم او دې ته قتل نکړي